السلام علیکم ملګرو دا زموږ د چراغ فاونډیشن ځوانان دي دا موږ دا کوم د خانزوی کاریز سرسیمه کم کړي وو بیا د دادوګزۍ تر کلي پورې شاوخوا د ویالې شاوخوا نن له موږ سره اکمل خان هم موجوده دی دا بیا لیو فور ایمونیټي فاونډیشن د دوی دغه دی فاونډیشن دی انجوی ده نو د 200 درخته موږ ته ډونیټ کړي دي د کور ودان دی نن خپل هم له موږ سره موجود و ډېر کار یې وکړی زموږ د چراغ فاونډیشن ګر ځوانان د هلته وو او د ده همت ته سلام دی کور یې ودان 200 غټ ښایستې درختې ښایسته توتان یې راوړل نو د ده کور ودان د ډاکټر اجمل کور ودان هغه له موږ سره نور هم د همت کول کړی دي مهرباني د اوبو ور واچو الو نه او زه د باغ خواته یم د مازګر زم بیا به راوړم نن 50مه ورځ ده نن موږ د شجرکاري 50مه ورځ ده کاری جماعت السلام علیکم ملګرو دا نن موږ د چراغ فاونډیشن ځوانانو او زموږ د نور ملګرو د عادل زمان او ایمل خان دا را سره دي د حاجي مالک حلال مرحوم له کوره سره دا موږ د بایپاس د نېشنل هایوې بایپاس د درختو افتتاح نن دلته وکړه نو انشاءالله دلته هم تقریبا یو اتیا یوسل درخت یې دلته موږ خدای کول کوو انشاءالله الله د خیر کې واچي دا درخت نو د عادل زمان پر نامه ده دا د لاس درخته د دک شیر شول الله د خیر کې واچي د ایمل خان زوی دی د محمد شاه لالا او د شامو لالا لمسی دی دا درخت د ده په لاس موږ کښې شو او انشاءالله دا به نو انشاءالله د ده پر نامه وي د ده نوم یرباز خان اور واچو دا وایو